مدینه منوره گورنر تا دا اجازت په خوب کې ملو شوی دی چې دا زما عشق دی دی به زمانه څوک بهر ته نه وباسي چې څومره وخت د خوښه وي دی به ما ته دلته وخت تېروي تاریخ ګواه دی چې دغه کال باندې باباجي 15 میاشتې او 14 ورځې د جانان حرم کې دننه په ریاض الجنت کې محبوب ته مخامخ تېرې کړي دي چې 63,000 فردوس سبق نزار په قسم هغه باغچه کې د زیبا محبوب نن یې زړګیا د هغه کتاب نه دا اشعار ویما چې ما نن په تحفه کې خپل شیخ صاحب لراوړی دی چې دا هغه کتاب دی چې باباجي هلته په 1956 کې لاړو او هغه 1956 کې یو کال 14 میاشتې 15 میاشتې او 14 ورځې د محبوب حرم ته مخامخ تېرې کړې دي کوم صاحب چې ورسره د دغه مبارک سفر کې یو ځای و هغه اوس هم ژوندی دی حیات آباد کې اوسېږي دا واقعه هغه نه ما خپله ریکارډ کړې ده وایي چې په سبا له د محبوب علیه الصلاة والسلام د مزار اقدس نه روانېدل دي د مدینې منورې نه روانېدل دي او زه چې کوم دی نن شپه باباجي ته ګورم د هجران یوه جړۍ راخستې ده او دا ځان سره فرمایي چې د هجران د یاره نه لرم طاقت نور چې غماز راته پرې نږدې یو ساعت نور زه به ستا دیدن کړم ستا د مخ په شمع په چشمانو کې مې نشته بصیرت نور او بې له دې چې تا ته ښکلې دلبر وایم نه لرم ستا حضور کې لیاقت نور یو رتی د ستا د مینې نه حرام وي کمی پاتی وی پزړه کې محبت نور او د محمد امین دلبرا رب د پارا او شو ختم کړ دوران د فراقت نور دغه جړاګانې دي او دغه چغې دي چې یا محمد عربي تا پسې بمرم ترکما د زنکدن سلګې بتا پسې وهم ترکما او تاریخ سمند ما د وصال ساحل ته او رسول الله محبوبا تاریخ سمندر کې د هجران با پخکت زم ترکما او یو د هجران غمونه او بل د پاکستان غمونه ز محمد امین بدا دواړه غمم ترکما وی دغه د هجران چغې وهي چې شیدا دلبر د وکتل په مینې نو شول سترګو جاری د زړګي وینې او عجب حال په بینوا فدا سرګن شو په هجران د هغې پاکې دلبرینې نو په جړا کې یې له شوقه دا وینا کړه دلربا عجب لایق د آفرینې او د مخ نور د له اسمانه پورته کیږي په دې سو شو ظاهر که په زمینې او دا بلبل دی چې په ګل ویل د ناز کړي او که کوي نعت خواني محمد امینې وی دا د هجران یو عجیبه درد پې راغلی دی سبا له د محبوب د حرم نه جدا کېدل دي وی راغلل شرطې والا د شپې به د محبوب حرم بندو د سحر د بانګ سره به بیا کلاوو او هغې په زور باندې راخ کو او د درشلس نه بهر چې کوم دی پرېښودو او هغې خپل ور تاله کو وی زه سبا د ټولو نه مخکې راغلی ما دغه صاحب فرمایي او ما سره 2 جانمازه دي ما وی چې څنګه حرم کولو شي اول ځای په ریاض الجنت کې د باباجي د پاره ونیسمه دویم د ځان د پاره ونیسمه وی چې راغلم دروازه کولو شو لومبنې داخلیدونکې زیما خو چې څنګه داخل شوم چې ومې کته باباجي هغلته ریاض الجنت کې د مخکې نه تشریف فرما دی او دی مبارک مسکی کیږي او خاندي ما ورته قربان نن خو د هجران ورځ ده په تاسو باندې د هجران عظیم سیلاب راتلونکی دی تاسو نن څنګه جاړئ راته فرمایي چې هغه د هجران ورځې ختمې دي د وصال بهارونه شروع دي وی زه پوه نه شوم چې ماسپښین کله د مدینې منورې خطیب خطبه وی نو اعلان کوي چې د 400 حاجی محمد امین څوک دی باباجي را پاسېږي چې زیما وی چې د مدینې منورې گورنر ته دا اجازت په خوب کې ملو شوی دی چې دا زما عشق دی دی به زمانه څوک بهر ته نه وباسي چې څومره وخت د خوښه وي دی به ما ته دلته وخت تېروي تاریخ ګواه دی چې دغه کال باندې باباجي 15 میاشتې او 14 ورځې د جانان حرم کې دننه په ریاض الجنت کې محبوب ته مخامخ تېرې کړي دي او دغه کتاب یې لیکلی دی چې روضة الحبیب چې ما ته خپل محبوب ارشاد فرمایو چې محمد امینه چې ما ته مخامخ ناست دی نو زما د نعتونو یو مجموعه ولیکه ځکه فرمایي مدینې منورې نه قربان ربا د محبوب پاک روضې نه قربان ربا جنتونو نه مې خوښه مدینه ده د دې خپلې عقیدې نه قربان ربا او دا لیکل چې په ارشاد د خپل محبوب دي
دخپل خط ہر نقطے نہ قربان روا بیا فرمائی پا حضور ستا کے تر رو رو جڑے دلو زارش حسن دا عالم دا جملخ کلو او دا اچت منارو دا عرش نزارشم زہم خوخیم تا تا کز کز پکتلو مدینہ منورہ کی چی گرزیگم کوم فخر دا اسمان پا گرزیدلو او دا صلاة او دا سلام دور چی غگیگی ستا حضور کی دا عشاق او دا ویلو نو پا بیان کی با دا حس عاشق رانشی تعلق لری پخپلو او ریدلو او رب درا والا عاشق دا محبوبا کرم ندے دا اللہ دا کمیدلو او کپدی دنیا جنت غوار نراشا کپدی دنیا جنت غوار نراشا چی اوینی پغبر گوستر گخپلو او پا ارشاد دیر مبارک دخپل محبوب محمد امین مامور دے پلیکلو اللہ جل جلالہ دے زمونگا دغا عشق محبت او درد نصیب